انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیه الصلاة والسلام. مسلمانانو وروڼو خويندو زموږ ستاسو ایمان او عقیده ده چې زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه پس تر قیامت پورې به هیڅ قسمه نوې نبی نه راځي. د دې عقیدې ته عقیده ختم نبوت ویل کیږي. دی عقیدې باره کې الله تعالی په خپل کلام پاک 100 آیاتونه هغه ارشاد فرمایلی دي. د الله تعالی حبیب خپل متعلق د خپل ختم نبوت متعلق 210 احادیث هغه فرمایلی دي. زموږ تاسو دا ایمان او عقیده ده چې پیغمبر علی السلام نه پس په بل نوې نبی ناراضي. الله تعالی دا ټول هر یو کائنات هر یو شی دا د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په برکت سره هغه پیدا کړی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمای لولاک لما خلقت الافلاک، چې ما ته الله تعالی او فرمایل چې ای زما حبیبه کچره ما ته نه پیدا کولې ما ستا په وجه باندې هر یو شی پیدا کو غنی ما یو شی هم هغه نه پیدا کولو. د پیغمبر علیہ السلام دا عقیده ختم نبوت یعنی د پیغمبر علیہ السلام هغه اخیری نبی کېدل دا زمونږ د ایمان هغه بنیاد دی او د ایمان هغه جړه ده. مثال دا دی چې یو سړی هغه بلډینګ جوړي نو دا غي لاندې بنیاد هغه وی نو هغه بلډینګ کامیاب وی ولاړ وي، او که دغه بلډینګ لاندې بنیاد نوي نو دغه بلډینګ هغه رو غورځيږي. زمونږ د حبیب صلی الله علیه وسلم دا غي د ختم نبوت عقیده ختم نبوت زمونږ د ټول ایمان چې کم دینو اسلام دا بنیاد دی. کداغه عقیده میز نه وباسو یعنی دا بنیاد مونږ لري کو زمونږ ټول دین به کم دینو هغه سو کی هغه رونړيږي. او دین علاوه چې کم دینو هغه پنن سبا دور کې فتنه قادیانیت دا چې کم دینو هغه خطرناک دا فتنه ده. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه فرمای چې پټول زندګۍ کې چې کم دینو ما وکتل د فتنه قادیانیت نه غټه فتنه د پیغمبر سلام د دور نه والے تر اوسه پورې چې کم دینو ما هغه غټه فتنه نه ده کتلی. او چې څوک د ختم نبوت دا عقیده ختم نبوت خدمت کوي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه الله تعالی د هغه قبرونو د نور نه ډکی. هغه فرمای چې کم سره د عقیده ختم نبوت د دفاع لپاره د دې عقیده خدمت کوي د پیغمبر علی السلام مبارک لاس په داغه پشا باندې وی داغه حفاظت کیږي. نو دې ته چې کم دینو هغه عقیده ختم نبوت ویل کیږي. د آیات تاسو ته مخکې ما پیش کو د حدیث می مخکې پیش کو نو دې چې کم دینو هغه مونږ به خپل حفاظت کو او نور ټول چې کم زموږ مسلمانان رونه خويندې دي مشران کشران هغه ته هم چې کندنه د دې باره کې هغه تعلیم ورکو. الله تعالی دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې مونږ ناراضي شي او د الله تعالی حبیب صلی الله علیه وسلم دې مونږ ناراضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.